نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف تے نهم سپارہ دا او پنزلسم رکو شروع کی گی. قدی آیاتونو کی اللہ سبحانه وتعالی د فرعونیانو او د موسی علیہ السلام ایت و دورتلو واقعہ بیانی. نو د مخکینه خبر را روانه ده. الله سبحانه وتعالی دې کې فرمایي وقال الملأ نو اوی دغه سردارانو د قوم د فرعون من قوم فرعون د قوم د فرعون اتذر موسی ایا پریبدی تو موسی علیہ السلام لرا وقومه ليفسدوا في الارض او د قوم لرا چې فساد وکي پزوکه کی ويذرك والهتك او پریدی بندگی ستا او استاد معبودانو. قال نو په جواب کې ورته فرعون وی سنقتل ابناءهم ضرور به قتل قومه د دې زامن ونستحيي نساءهم او ژوندې به پریدما خزې د دوی وإنا فوقهم قاهرون او یقینا مونږه د دې د پاسه مونږ ته اقتدار حاصل لې مونږه د دې د پاسه یعنی قهر وی غالب کنا نه اقتدار د دې مراد دی چې مونږ ته د دې باندې زور حاصل لې دوی زموږ سر نشي لکولې. مونږ پښتو کې داسې وایو چې زموږ په دې ځامن بټول مکو او د دې چې کوم دینو خزي به ژوندې سره پریو چې زمون کار کسب وکي او دا سړی چې کوم دی دا بوله ختم کو ځامن بوله دغه کو. کله چې دا فرعونیانو موسی علیہ السلام چې کله معجزه پیش کا نو بیا دا سکارو شو چې هغه ټول جادوګر مسلمانان شو. نو آیته خو سزا ورولې شو هغه بیا په سزا شو هغه ټول لاړه په سزا شو لاس او خپیت پریکړې شي بیا په سولې باندې مخاطو. لہذا د هغې نه پس دا سرداران دی فرعون ته راغون شو چې ته دوی داسې کولو پرېږدي چې دوی مطلب دا خلک دغه شانتې ګمراه کوي او دوی ستا خدای هم پرېږدي او د نورو معبودان چې کوم تا په خدای باندې نیولي دی خدای هم پرېږدي یعنې د عبادت هم نه کوي او ستا عبادت هم نه کوي. نو الله پاک اوس دې پسې بیا فرمایي چې کله د قوم ته دا خبره وکړه او دوی ته پته ولګېده چې فرعون خو دومره سخته فیصله زموږ خلاف هم وکړه چې مطلب یې زموږ زامن به مړه کوي او زموږ ښځې به ژوندی پرېږدي. نو قال موسی نو دوی وفرمایل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته استعینوا بالله تاسو مدد غواړئ د الله نه وصبروا او صبر کوئ. دا دوه خبرې چې کوم دي نو په صبر سره د الله نه مدد غوښتل. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو کفارو په صحابه باندې کله ډیر زیات یعنی تکلیفونه ور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پای تیریدو نو ورته وایي چې صبر کوي الله به ډیر زر د دې بندوبست وکړي. دا هر زمانہ کې چې کله ظلم کیږي په مسلمانانو باندې دوی کمزوري وي نو بیا د صبر تلقین دی چې تاسو صبر کوئ او د الله نه مدد غواړئ، یعنی د الله په عبادت کې مستغرق اوسئ
هر وخت پکې مشغول اوسېږئ د الله نه مدد غواړئ دلته ګوره الله سبحانه وتعالی څومره ښکلي الفاظ استعمال کړي دي او فرمایي چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي چې تاسو استعینوا بالله د الله نه مدد غواړئ واصبروا او بیا صبر ورسره کوئ تاسو چې کوم تکلیفونه ملایي پای ان الارض لله بشکه دا ځمکه چې دا د الله ده یورثها ورکوي دی لره من یشاء چاته چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه دا ځمکه خو د خدای ده دا خو به ټول مړه کېږي او الله سبحانه وتعالی چاته وغواړي هغې له بیا په وراثت کې ورکوي چې یو مړ شي نو بل ته په وراثت کې مال ملاویږي که نه نو چې فرعونیان غرق شو نو ځمکه چا ته پاتې شوه همدوی ته پاتې شوه الله ته پاتې شو دی له ورکه دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې والعاقبة للمتقین او اخیری کامیابی چې کوم دا هغه د الله نه یریدونکو خلکو د پاره ده چې څوک د الله نه یریږي د الله عبادت کوي او صبر کوي نو دوی ته به بیا د هغې میوه ملایي زموږ مشرانو فرمایل چې د صبر میوه خوږه وي د دې مطلب هم دا دی نو دلته کې څومره زبردسته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې والعاقبة للمتقین او اخري کامیابی یا الله نه یریدونکو خلکو د پاره ده متقیان د الله نه یریدونکي خلکو پرهیزګار چې کوي قالو وی موسی علیہ السلام یعنی موسی علیہ السلام هغه قوم وی اوذینا من قبل اوس هغې چې دا خبره ورته موسی علیہ السلام وکړو هغې په جواب کې اوس دا خبره کوي هغه قوم ورته قالو دغه قوم ورته وی اوذینا من قبل او مونږه ته تکلیف را کړی شوی د دې نه مخکې ان تأتینا ستا د راتلو نه مخکې ومن بعد ما جئتنا او پس د دې نه چې ته راغې مونږ ته نو بیا مونږ باندې دا تکلیف یعنی چې ته را پیدا نه وي نو ګوره د فرعون داسې چل کړی چې ماشومان یې زمونږ وجل نو دا تکلیف یو پیره په مونږ باندې مخکې تیر شوی دی او اوس چې ته راغې پیغمبري دې راوړه نو اوس بیا په مونږ باندې دغه مسله راغله قوم پریشان شو نو موسی علیہ السلام اس جواب کې ورته وی قال عسى ربكم موسی علیہ السلام ورته وی ډیر زر به رب ستاسو چې کوم دی ان یهلک هلاک وکي عدوکم ستاسو دغه دشمن لرا و یستخلفکم فی الارض او خلیفګان به جوړ کړي تاسو په دې ځمکه کې فینظر کیف تعملون نبی اب الله سبحانه وتعالی ګوري چې تاسو څه عمل کوئ دلته اوس اصلي امتحان شروع کیږي د انسان د مسلمانانو امتحان به داسې شروع کیږي چې تا اوس خو زه په تاسو باندې ظلم کیږي او مثال مطلب دا چې دا کافران دي او دا هندوان دي او دا سیکان دي او دا مختلف قسم مذهبونه دي او هغوی په تاسو غالب دي او هغوی در باندې ظلم کوي مثال نن سبا هندوان چې دي په انډیا کې نو چې بیا د ازادي حاصله کی پاکستان اوس ازادي نو په یو بل راخته دي اوس په یو بل راخته دي دلته هغه نقطه ده چې بني اسرائیل هم کله د فرعون یعنی د پنج نه آزاد شو نو بیا باغیانه خبرې شروع کړي هغه اوس الله پاک ذکر کوي ولقد اخذنا آل فرعون او یقینا نیولی مونږه هغه آل فرعون لره بالسنین فقحت صالح سرا ونقص من الثمرات او په پیداوار کې د کمی سره یعنی پیداوار کې کمی راوستو او د هغې نه مخکې الله سبحانه وتعالی قحطسالي پرې راوسته یعنی بارانونه پرې بند شو قحط پرې راغلو لعلهم یذکرون او دا د دې دپاره چې دی نصیحت ونیسي دی پوه شي الله پاک راونیوه بیا فاذا جاءتهم الحسنه نو چې کله براغه په دی باندې یعنی خوشحالي قالوا لنا نو دی وی ګور دا زمونږ د پاره دا خوشحالي خو ټول زمونږ د پاره دي کنه زمونږ د خدایانم ټیک دي
او دا فرعون هم خصی دی دا دومره خپ وخت باندې بارونه کیږي خوشالیان راځي هذه دا وان تصيبهم سيئه او کچری وی وبرسید دیت بدحالی یطیروا نو بیا به ګمان کولو بموسی په موسی علیہ السلام باندې ومن معه او داغه په ملګرو باندې یعنی هغه سره چې څوک دی په موسی او داغه سره چې څوک دی په ټولو باندې دا ستاسو سپیرتوب د وجه نه په موږ باندې وای دا راځي چې سلسله طوفان براغو یا دغه شانت خوشتاری براغ وې دې سپیره یې کنه وې د دې د وجه نه خو په موږ باندې هغه وی کني سم د موږ دلته کې الله پاک ګور فرمایي چې د دې هغه اره خبره او اره حربه فرمایلی دا الا نو خبردار شي انما طائرهم بشک چې دا په حقیقت کې آل فرعون چې کوم دي دا بدبخت دي عند الله پنځ د الله باندې ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن پدې کې ډیر خلک داسې دي چې هغه به خبره دي وقالوا او وی مهما تأتنا به کسنگم تروڑی مونتا من آیت د نشانونا یعنی دا اللہ طرف نا کتا مونتا ہر قسم نشانی روڑی کنا نو بیاسو لتسحرنا بها او دا دغی نشانی پا وجہ سرات مونگا یعنی مسحور کی مسحور دیتا ہوئی چی پا مونگ مانے سحرو کی یعنی ترا چی کمی نشانی روڑی لکلا مار دی مونتا پیش کو دا لاس ترا ترغا کو دا تا سحر جادو کو نو ته دا چې کوم ته موږ ته کډېرې نشانې لري فما نحن لك بمؤمنین نو موږ نه یو پتا باندې ایمان راوړونکي بس که ته هر څوک موږ پتا ایمان نه راوړو بس انکاري شو فارسلنا علیهم الطوفان نو دې نه پس بیا الله پاک رولې ګلو عذاب د طوفان والجراد او داغه مولخانو والا ټیډیدل چې ورته وي والقمل او اغا سپگولا والضفادع او بیا اغا چندخانو لرا والدم او دوینی یو صورت بو گور دا بیل بیل دغری خودل تکی اللہ پاک یو زی ذکر کری آیات مفصلات دا طوری نشانیانی دی او دا بیلی بیلی دی چې بیل بیل دا پیش شوی دی دیتا فاستکبرو خدای تکبر کو وکانو قوم مجرمین او دا یو قوم ډیر غټ مجرمانو دا مجرم قومو دا صدا سينو چې دی بس په یو ځای په دار راغلی خدا وار په وار په دی باندې کال په کال دو کال پس په داسې او په الله پاک یو دغه راوستو یعنی طوفان په یو په راوستو بیا چې کم دی نو په بل کال ولا فصل مولخانو کړو بیا او بیا دغه شانتی بیا براغه موسی علیہ السلام ته مینت جاری وکړه چې د خدای نه سوال وکړه چې خدای پاک داغه ختم کی اوس الله پاک مخکې فرمایي چې بیا دی بیا څه چلو کو ولما وقع عليهم الرجس او چې کله نازل شو په دی باندې یو عذاب قالوا نو بد یا موسی اے موسی علیہ السلام ادعو لنا اغوارت دعاوک زمون پارا ربک درف قلنا بما عهد عندك پاگی وعدی سر چکم اتا سر کرده لئن کشفت عنا کچرتا لرکو زمونا رجزا دا عذاب لنؤمنن لکا نو ضرور بمون پتابانی ایمان روڑو ولنرسلن معك بنی اسرائیل او ضرور بتا سر اولیگو دا بنی اسرائیل دا هغه کوم ورته دا مو غریبانان کې دیان کړی دا پرې چې بس ما سره الله شي دې سواز نصیحت کوم دی دا الله عبادت کی تاسو سره ما ستانه پوری ټول شپم په کار کوي دا ورځم په کار کوي غلامان مو جوړ کړی دا تاسو غلامان خود دي حضور مو غلامان کړی دي لہذا نو ایته دا خبره خود طالبه خو ته مخ کې پیش کړی و نو اوس ته خپل وایي چې راکته خدای ته سوال وکا کومه دا عذاب لري کی د ټیډی دل او دا چې مختلف عذابونه پیرا بخو نو بیا براغه هغه ته مینت سماجت کولو چې ته د خپل رب نه سوال وکا خې پیژندو چې رب د اسمانونو او د زمکو دی نو مونږ نه کدا لري شي نو مونږ به تام پریدو او بیا به چې کوم دی را بني اسرائیل هم تاسو سره پریدو
فلما کشفنا عنهم الرجز چې کله به مونږ اوچت کو هغه عذاب د دینا الى اجل تر یو وخت پورې هم بالغو اذا هم ينكثون نو بیا به ورسېدل دی هغه وادي ماتولو ته یعنی چې کله به مونږ دی په خپله خوله ویلي چې ته دا کار وکړو مونږ به داسې کار وکړو لیکن بیا به د هغې نه منکر شو او واده به یې خپله ماته کړه که نه فانتقمنا منهم نو بیا مونږه انتقام واغېشتو د دوی نه فاغرقناهم نو آخر به څه چل وکړو بیخ بنیاد مې وله وویستو غرق مې کړ او بیا فرمایي فی الیم په سمندر کې بانهم کذبوا بآیاتنا په سبب د دې چې دوی د دروغو نسبت کړو زموږ آیاتونو ته وکانو عنها غافلین او دوی او زموږ د دې وعظ او نصیحت نه چې کوم دوی ته شوی هغې نه غافل او بې پروا اوس الله پاک فرمایي واورثنا القوم الذین او بیا وارثان جوړ کړه مونږه هغه قوم لره کانو یستضعفون چې او دی کمزوري ګڼلی شول په دغه ځمکه باندې هغه قوم مو بچ کو بني اسرائیل مشارق الارض هغه مشرقونه د ځمکې و مغاربها التي او مغرب او یعنی مغرب او مشرق ټول د دی له ورکه په وراثت کې ټول ځمکه دی ته پاتې شوه دی خو سړي او ټول فوج یې لاړو سره د فرعون غرق شو چې چاته یې خدای وایي هغه هم لاړو غرق شو ورسره هغه ټول معبودان او هغه ټول هر څه لاړه غرق شو بس داسې پاتې شو ماشومان او دغه پاتې ښځې پاتې شوې صرف لا دی له الټیمیټم ورکولو چې یعنې مطلب دا په فوج کې خو دوی پسې ډېر خلک راغلي وو که نه ټول ځوانان راغلي وو دوی پسې چې دوی ختمو الله پاک هغه ټول سمندر کې غرق کړ نو ځمکه ټوله دوی ته پاتې شوه مشارق الارض و مغاربها الله سبحانه وتعالی فرمایل چې دا یعنی مشرق نه مغربه پورې ټوله ځمکه به دوی ته حواله کړه او بیا الله پاک فرمایي چې التي بارکنا فيها هغه ځمکه هم کومه چې پای کې مونږ ډېر زیات برکتونه ایښي لکه د شام او د فلسطین علاقه چې کومه ده وتمت کلمت ربک الحسنى او پوره شو وعده ستا د رب د خیر علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې دا هغه اخري حدو بس الله پاک کامیابي ورکړه دی د فرعونیانې ختم کړ بما صبروا او دا په څه باندې ته کامیابي ملو شوه چې دوی د هغوی په هغه تکلیفونو باندې صبر وکړو او د موسی علیه السلام خبره ومنله ودمرنا او بیا چې کوم دی نو تباه و برباد که مونږه ما کان یصنع فرعون چې جوړ کړي کوم فرعون و قومه او د هغه قوم وما كانوا يعرشون او هغه باغونه او هغه میوې او دانې چې کومې دی سورې کړې په ونو باندې او په بوټو باندې او په چبوترو باندې اکثر دا او انګور خو ډېر لویږي که نه دې لپاره خلک داسې لرګي خښ کړي او بیا په هغې کې هغه خور کې هغې کې بیا غونچې را ځوړندې وي نو هر داسې بوټي داسې ډېر بوټي دي لکه کدو شو تېنټه شوه دا ټول چې کوم دي دا زیلی والا بوټي دي دوی زیلی خورئ خپله داسې ځي مخکې ځي اوس الله پاک فرمایي چې وجاوزنا ببني اسرائیل او پورې کړل مونږ بني اسرائیلو لره البحر په هغه سمندر باندې فاتو اوس دلته بني اسرائیلو څه شروع شو امتحان دشمن خو یې غرق شو دی له خدای ټوله ځمکه ورته پاتې شوه اوس چې کوم دی کله دی پورې واورېده نو دلته کې اوس فاتو علی قوم دی راغه په یو قوم باندې یعکفون چې عبادت کولو علی اصنام لهم علی اصنام
دغه بوتانو عبادت کولو. دوی په هغه میره باندې داسې تېرېده او ځنګل کې روانو نو یو قوم یې ولیدو چې بوتان یې مخې ته جوړ کړي وو او د هغې ته سجدې لګولې او هغه د سخي عبادت هغه یې کولو. د سخي د غویي یو دا غوا غویي والا هلته کې مو او دا د دې عبادت یې کولو. نور بوتان به مو خو که نه نو دلته کې خو لکه د بوتانو ذکر الله پاک دلته کړی. قالو نو چې دوی کله دوی داسې وکړه هلکه هغه کسانو ته وکړه چې دوی خو ډېر عبادت کې داسې مشغول دي نو دوی څه ووي؟ قالو دوی ووي یا موسی ای موسی علیه السلامه اجعل لنا الها جوړ که مونږ دپاره همداسې خدای کما لهم آلهه څنګه چې د دې خلکو دا خدایان دي داسې خدای مونږ هم جوړ که که نه. استغفر الله. قال انکم قوم تجهلون نو هغه ورته فرمایي چې تاسو خو ډېر جاهل قوم یئ ډېر ظالم قوم یئ جاهلان یئ غټ که نه. ان هؤلاء متبر بېشکه چې دا څیزونه چې کوم دي دا تباه او برباد کېدونکي دي او ما هم فيه او څه چې دی کوي او چې څه دی سره دي دا ټول هر څه به تباه او برباد شي. و باطل او دا سراسر باطل دی دا حق نه دی دا دی چې څه کوي. ما كانوا يعملون کوم چې دی دا عملونه کوي. قال او بیا ورته وفرمایل اغیر الله ابغيكم آیا ما سوای د یو الله نه تاسو لټوئ الها بل خدای لره وهو فضلكم او هغه خدا سي خدای دې تاسو له فضیلت درکو علی العالمین په ټول عالمونو باندې په دې وخت کې تاسو په ټول عالم کې ټول اوچت بندګانې د الله په نسبت باندې. وإذ أنجيناكم او یاد کوي تاسو چې کله تاسو یې بچ کوي من آل فرعون دا آل فرعون یسومونکم سوء العذاب چې درکول به تاسو ته سخت عذابونه ويقتلون ابناءکم او قتل کول به زامن تاسو ويستحيون نساءکم او ژوندې به پرېخي لونه تاسو یعنی ښځې تاسو. وفي ذلکم او په دې ټوله خبره کې په دې ټوله واقعه کې بلاء من ربکم عظیم ازمایښو ستاسو د رب د طرف نه چې هغه ډېر لوی دی یعنی ډېر لوی ازمایښو ستاسو دپاره په دې کې الله سبحانه وتعالی تاسو دپاره په دې کې ډېر لوی ازمایښ ایښی او دغه ازمایښ کې تاسو د مخکې نه کامیاب شئ اوس خو بیا داسې خبره وکړه دا ټول یا دهاني ورته رسول موسی علیه السلام د دې لپاره وکړه چې تاسو دا مه هېروئ چې الله پاک مونږ بچ کړو نو بس اوس چې څه مو منماني وي نو کوو به اوس به د خدای حکمونه منئ او د الله په حکمونو باندې به عمل کوئ نو بیا به کامیاب یئ. که چېرې داسې نه کوئ نو ګوره بیا به ناکامیاب وئ. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. یا الله زمونږ ناسته په خپل درګاه قبول او منظور کړي. یا الله زمونږ نه که په دې کې څه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي. مونږ ته زمونږ بچو ته او ټول مؤمنانو مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي. یا الله داسې کارونه روانه چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په سکولونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي څومره قرضداران دي قرضونه خلاص کړي. د چا څه حاجتونه دي الله تا ته معلوم دي شرعي حاجتونه ټول مؤمنان مسلمانانو په خپل فضل سره پوره کړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد چې مخکې کوم وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي او یا الله زمونږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي. په آخر کې به دا عظیم الشان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.